عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. اے عزیزانو، نن موضوع دا د حج په باره کې. کله چې حج په انسان فرض شي نو د حج ورځې معلومې دي، ځکه الله فرمایي الحج اشهر معلومات. الله فرمایي د حج هغه میاشت معلومه ده. نو بیا الله فرمایي فمن حج البیت، پچا چې حج د بیت الله لازم شي، مطلب دا به بیا حج ته ځي او د حج دا فرض مناسک به ادا کوي. کله چې بیت الله شریف ابتدا د اول کې آدم علیہ السلام بنیاد کی خودا، د نوح علیہ السلام چې کله طوفان هغه اوبه راغلي نو دغه بنیادونه ختم شو، نو دوباره الله رب العزت حکم وکړ ابراهیم علیہ السلام ته چې ابراهیم علیہ السلام دغه بیت الله واپس جوړ کا. نو هغه بیا جوړ کا، نو بیا ورته الله فرمای وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ پاک ورته فرمای اے زما خلیلا، اے زما پیغمبرا، اعلان وکړه خلقو ته، خلق به دې بیت الله ته راځي، پیادل به راځي، په کمزورو سورلو به سورلي کوي، د هر طرف نه به راځي، ډلې ډلې به راځي، بیت الله ته به ځان را رسوي. و ابراہیم علیہ السلام اللہ تا عرض کا یا رب کریمہ زما واس خو بددیز نه بهر اونوزی. اللہ پاک و تا فرمایل اے زما دوستا صرف او صرف تو آواز اوکا رسول زما کار دے. ابراہیم علیہ السلام آواز اوکا دنیا گوٹ گوٹ تا اللہ ارساو. نن د دنیا ټول ګوټونو نه 205 یا کم او بیش ملکونه دي، د هر ملک نه مسلمانان راځي او حج کوي. حج په چا فرض دی؟ حج په هغه چا فرض دی چې هغه سره دومره مال وي چې دا په د حج داخلم وکړي، دا په خپل خرچم وکړي، 10 ورځې یا 15 یا 40 ورځې، او دغه دا سړی چې د کور نه غایب وي 15 یا 10 یا 40 ورځې، چې دا په خپل کور کې دومره خرچم پرېږدي چې خپل کور کفالت یې پرې روان وي. نو د کور خرچه هم شته، د خپل ځان خرچه هم شته، نو بیا په داسې کس باندې حج فرض دی چې د ده سره د داخلي پیسې هم شته. په دې کې به ټول باټول نه کې. نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم مبارک کې داسې دی چې په چا باندې حج فرض وي او دا حج ته لا نړو
او د هر ضرورت پوری او دا لاړ نشي او دا مړ شه، نبی علیہ السلام فرمای بیا د ده خوښه ده چې دا یهودي مري او که عیسائی مري. یعنی د قیامت په ورځ چې د یهودیانو په سب کې پاسي او که د عیسایانو په سب کې پاسي. دومره سخت وعید دی چې په چا فرض دی او دینه که دا سړي باندې حج فرض وي او که په ښځې فرض وي او دې دواړو کې یو قسم لا نړو، مثلا زنانه مالداره ده، پیسې ورسره ښې ډېرې دي لیکن حج ته نه ځي، نو یاد وساته دغه زنانه هم که مري د دې خوښه د یهوده نه مري که عیسایه نه مري. دومره سخت وعید دی د دې. زنانه خو دا خیال کوي چې حج صرف په دې سړي فرض دی. که زنانه سره پیسې ډېرې وي، مثلا 20-30 لکه روپۍ هم ورسوي او دا یې مالکه وي، بچي یا خاوند وله ورکړي وي یا پلار وله ورکړي وي، دې زنانه په ذهن کې دا خیال دی لکه په ما حج فرض نه دی. زنانه باندې ځان ته حج فرض دی، چې زوی مالدار وي هغه باندې ځان ته فرض دی، چې خاوند یې مالدار وي هغه باندې ځان ته فرض دی، او دا زنانه چې مالدار وي په دې باندې ځان ته فرض دی. ځان ته به محرم پیدا کوي، بچی به بوځي، خاوند به بوځي، رور به بوځي، خو یاد وساته دا زنانه به حج کوي. او نبی علیہ السلام فرمائی الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور بدلہ نشتا، جزائی نشتا مگر بدلے دادا کہ سوک حج مبرور کی. نبی علیہ السلام فرمائی الا الجنہ، دا پہ جنت تا داخل ہے. حج دا سے عمل دے کہ انسان پہ جنت تا داخل ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مفہوم مبارک ادا سے دے دا اللہ پیغمبرہ زنانہ خو جہاد تا نشیتلے، نبی علیہ السلام وقت او فرمائل وی دا زنانہ دا پارا جہاد دا دے کہ دا حج تلارش او پا حج کی خرچوں کی نو دی زنانہ گویا دا سے اوکل کدی جہاد اوکل. زنانو دا پارم دا حج فرضی گوره یوازی سړو باندې نه. او نبی علیہ السلام فرمائی وی دا قیامت قریب بدا سے زما په امت کی خلق راشي چې د هغې مالدار به محض صرف او صرف د سیر او چکر د پاره به حج وګرځي. مقصد به حج نه صرف چکر ولبزی. وی زما په امت کې باخر کې داسې خلق پیدا شي. دا حج مقصد خدا دی چې دا الله فرض حکم دی او د خپلو ګناهونو توبه ایستل دي. نوی بعضې خلق به زما امتیان داسې امیران مالداره خلق به راشي چې هغوی به حج صرف سیر وګرځي، چکر به یې وګرځي. او داسې خلقو خلق لیدلی دي شته په دنیا کې. یو عالم ما ته خپله ویله وی زه کمرې ته رالم، حج شوی دی، هر څه شوي دي، چې هوټل ته رالم و یو مالدار ترین سړی ناست وی ما ورته وویل چې هلکه څنګه دې کمره کې ناست یې؟ دا خو ډېرې ورځې اوسې تم دې کمرې کې. وی ما ته اوس حج مناسک ختم شو، 12 یا 14 تاریخ دی د ذوالحجې. وی ما ته وویل چې حج به کله شروع کېږي؟ وی ما ورته وویل چې خدای دې په نیکه واړوه حج خو ختم شه. وی ما ته وویل چې حج ختم شه بیت الله شریف خو راته وښیه دا کوم ځای کې دی؟ وی ما ورته وویل چې تا له بیت الله شریف هم نه دی لیدلی.
وی ما ته وویل چې ګرمي ډېره زیاته وه وی په دې کمرې کې مې ایسي ولګو ځان ته نو ما ویل چې اوس به څه بار وځمه خو زه لږ به دمه شم دا په 15 ورځو کې لا دمه شوی نه دی او هغه عالم راته فرمایل زمونږ او ستاسو ایمان دی مولانا عبیدالله صاحب اوس چې افغانستان ته لاړو ده راته دا واقع په خپله بیانوله وی چې ما ورته وویله چې بیت الله شریف خو راشه وګوره که نه ورځې خو هسې هم لاړې حج خو هسې هم لاړه وی ما ته وایي ما بوځه وی را روان مې کړه چې کله مې مطاف ته وروست او مطاف کې مخامخ بیت الله شریف ښکاره شو وی زه طواف خو به پې وکړم وچکرې هغه عمره خو به پې وکړم دم خو پیسې هم راغلی دی حج هم پې پاتې دی کپڑے بدلی کړي دوباره مې پې حرام وتړه سوچ کوه مسلمانه دغسې مالداره خلک وی کعبه مبارکه ته مې چې مخامخ که چې ورو ورو ورنږدې کېدو او نیت مو د طواف تړلو وی ما ته وایي چې ای پلان سړیه ما بار کوه ما بار کوه چې ما ورته وایي چې ولې لا خو طواف نیت مې نه دی کړی لا نه تا کړی وی ما ته وایي چې والله په وجود مې څه چل وشو په پاکستان کې مې واړه واړه بچي دي غره را پاتې چې دي بار مې شه وی ما ورته وایي صبر وکړه الله دې د ګناهونو نه صفا کوي وی نه 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 وایي زه یارېږم زه مړ کېږم زړه مې بند دی وی را بار مې وی ما ویل چې هی ملنګ جان صاحب ته به هم کلي له ځې او خلک به تا له څېرې اچوي چې ما حج وکړه لا عمره دې نه ده کړې نو حج خو پرېږده مسلمانه داسې خلک نبی علیہ السلام چې څه فرمایي را به د کاري کار ښیي یو کس راته خپله ویله وی استاد جي کس را سلاړو وی کله چې راغلو وی ما ورته وویل چې وګوره بیت الله شریف وی ما ته وایي دلته خو هېڅ نشته یو توره کوټنۍ ده دلته خو نه شنه بوټي شته دا زه مو کوم ځای ته چکر ته راوستی یم وی چې واپس رانه راغلو وی مونږ عمره وکړه هغه واپس خپلې کمرې ته راغلو ټیکټ یې دوباره وکېښو پاکستان ته راغلو ولې الله مو دې معاف کړي دغه ځای به خلک سیل وګرځوي نبی علیہ السلام فرمایلی دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل کم کس چې د الله دپاره حج کوي صرف او صرف مقصد یې د الله رضایي دا نه چې ماله خلک په علاقه کې بیا جي صاحب ووایي د الله رضایي او د فحش خبرې ونه کړي او چا سره د فسق خبرې ونه کړي د دشمنۍ خبرې ونه کړي فلا ربته چا سره جګړه ونه کړي او دا هیڅ ونه کړي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کله واپس شي گویا دا داسې دی لکه دا د مور د خېټې نه اوس پیدا شي څنګه چې د ماشوم د ګناه نه پاک وي دغسې دغه سړی د ګناه نه الله پاک وي دومره فضیلت هم دی د دې حج کولو عمر رضی الله تعالی عنہ د صفا او د مروه په منځ کې تشریف فرماو ناست هغه ټیم کې دا ټایل دا نو تشې خټې وي صفا غونډۍ دې خوا وه او مروه اخوا وه منډې به یې والې داسې نو عمر رضی الله تعالی عنہ په دې صفا او د مروه په غونډۍ کې تشریف فرما دی هسې ناست دی په دې کې یو جماعت ډله راغله اوس ده کتل عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خلک څه کوي چې راغله نو هغې اول طواف وکړه په اووه چکر یې ووالې بیا چې کله چکر یې پوره کړې مقام ابراهیم سره مخامخ مونځ چې کله کې نو مقام ابراهیم او بیت الله شریف به ځان ته مخامخ کې نو بیا به ته دوه رکعته نفل کې نو دغه ځای کې چې نفل وکړه بیا صفا او مروه غونډۍ طرف ته راغله نو صفا ته وخواته دعا وکړه واپس چې راتلل عالم دې ځای کې هلته مروه ته اوس کېږي دلته عمر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کوي ورته ویې فرمایل چې تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ
وی مونږ د عراق نه راغلي یو وی څه غرض خو مو نشته وی نه وی څه تجارت په نیت خو نه یې راغلی وی نه وی نور د چا سره مو لین دین کاروبار خو نشته وی نه صرف بیت الله ته راغلي یو صرف په دې نیت راغلي یو چې حج وکړو او واپس کلي ته لاړ شو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته بیا فرمایي نو خو واورئ ستاسو ګناهونه الله ټول معاف کړه په حج سره ټول ګناهونه به الله معاف کړه صرف او صرف چې تاسو په نیت د حج راغلي بل اراده مو دلته نشته او ابن شماسه رضی الله تعالی عنہ فرمایي عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ سخت بیمار شو وی مونږ تپوس ته ورغلو خو عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ جړل وی مونږ ورته عرض وکړو چې ولې جاړې وی مونږ ته وفرمایل چې کله ما اسلام راوړو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته مې لاس وړاندې کړ چې د الله پیغمبره بیعت راسره وکړو ایمان راوړم وی ما ته وفرمایل چې خلاص را وړاندې کړ چې کله نبی علیه السلام لاس را وړاندې کړ ما ته شاته کړ وی ما ته وفرمایل ولې یا عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ وی ما ورته عرض وکړ د الله پیغمبره زما خو ډېر ګناهونه دي وی ما ته وفرمایل په دریو شیونو الله ګناهونه معاف کوي یو دا چې کله کافر مسلمان شي د شاته ګناهونه ولا ټول الله معاف دویم دا چې د دین دپاره د یو ملک نه بل ملک ته یا د یو علاقې نه بل علاقې ته هجرت وکړي نو دته الله ټول ګناهونه شاته معاف او چې دریم دا کله چې سړی حج وکړي نو الله پاک له ګناهونه معاف وی ما ورته عرض وکړو د الله پیغمبره اوس لاس را وړاندې کا بیعت درسره کوم ایمان راوړم زه یېرېدم په دې چې آیا الله به زما ګناهونه معاف کړي او که نه نو حج داسې عمل دی سهل رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل کله چې یو سړی حج اراده وکړي او حج ته ځي او دا کله لبیک ووایي وی د ښي طرف ته او ګس طرف ته څومره کاڼي وي څومره ونې وي تر ځمکې د تله پورې چې اخري کومه اومه ځمکه ده تر هغې پورې د ده دا لبیک سلسله جاري او دا روانې وي خلک یې اوري دا کاڼي او دا بوټي یې اوري صرف دا لبیک څومره عجیبه لفظ دی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک مطلب یې دا چې یا الله زه حاضر یم یا الله زه حاضر یم خو دې دوران کې به هم ډېر مونږ ګناهګار یو ډېر عاجزي تواضع به کې امام احمد رحمه الله فرمایي وی ما سره ابو سلیمان رحمه الله د حج دپاره اراده وکړه چې حج ته دواړه ځو وی مونږ چې را روان شو نو چې احرام وتړلو ابو سلیمان رحمه الله احرام یې واچو را روان شو وی مونږ یو میل مزل وکړه یو میل مزل وی مونږ ورته وویل چې ابو سلیمان رحمه الله یا ابو سلیمان لبیک خو وایا لبیک خو لازمي دی حج نه کیږي دا تکبیرات ولوایا وی فرمایل ابو سلیمان چې یا امام احمد رحمه الله تاسو اوریدلی دي چې موسی علیه السلام ته الله پاک او فرمایل چې ظالمانو ته ووایه چې زما ذکر مه کوئ ځکه څوک چې زما ذکر کوي فذکروني اذکرکم چې زما ذکر کوي زه د هغه ذکر د ملائکو په مجلس کې کوم خو ظالم ته ووایه چې ته زما ذکر کوې نو زه ستا ذکر نه کوم زه په تا لعنت لېږم
زه یریږم هسې نه چې د الله ذکر لبیک ووایم او الله پاک ما ته لا لبیک ووایي زه په دې یریږم وی چې ما ورته وفرمیل لبیک لازمي دی وایي به یې وی صرف چې لبیک یې وویله بېهوشه راپرېوته د یرې نه بېهوشه شه بیا په هوش کې راغی وی بیا اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دا الفاظ به چې پرېوته به بېهوشه کېده چې زه چېرته په ظالمانو کې نه یم الله راباندې لعنت د ثواب او د رحمتونو په ځای لعنت ونلیږي هغې داسې بزرګان داسې نیکان خلک ابو عبدالله جلاله رحمه الله فرمایي وی زه په ذوالحلیفه کې دا میقات دی د مدینې مبارکې نه چې راځي هلته کې به ایسارې کې هلته کې به احرام تړې دا به 2 رکعته نفل کې وی په دې کې مې یو نوجوان وکړ چې حرام یې وتړه او چې بار بار یو څو الفاظ ویلو چې یا الله زه ستانه یریږم یا الله زه ستانه یریږم وی دغه نوجوان یې حرام تړلی دی 2 رکعته مونځ یې هم کړی دی خو لیکن هغه تکبیر نشي ویلی او بار بار دا الفاظ وایي یا الله زه ستانه یریږم یا الله لبیک که ووایم چرته لا لبیک ونه وایې یا الله لعنت راباندې ونه لیږي وی فرمایي وی بار بار به یې دغه الفاظ ویل یا الله زه یریږم ستانه وی په زوره او په ډېر هیبت سره صرف یو ټکی وویلو چې اللهم لبیک وی چغې سره چیخ آواز ووته او هغه ځای کې وفات شو د یرې نه چې چېرته الله ما ته لا لبیک ونه وایي داسې خلک په دنیا تېر شوي موږ خو نن سبا حج ډېر اسان کړی دی ماشاءالله او موږ یې بیا هم نه کوو غریب خو ځا غریب دی مالدار یې ولې نه کوي علي زین العابدین رضی الله تعالی عنه دا به چې کله تلم حج دپاره نو یو ورځ حج ته تلو زین العابدین رضی الله تعالی عنه او د حج دپاره احرام وتړ او رنګ مبارک یې تک زیر شو رنګ مبارک یې زیړوالي ته مایل شو چا ورته عرض وکړه چې جی احرام دې وتړه لبیک لازمي دې ووایه وی ده باندې کپکپی راغی وجود یې خوځېده د صحابي زوی دی د صحابي امام حسین رضی الله تعالی عنہ زوی دی یریږي کپکپی پې لګېدلی دی بیا ورته سړی عرض کوي وی د نبي علیه الصلاة والسلام المسیح لبیک لازمي دی احرام دې وتړه وی هغه ورته بیا فرمایي وی ښه ښه وایم 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 وی چې څنګه یې لبیک وویل داسې نه راپرېوت او بېهوشه شو فرمایي د حج مناسک 3 ورځې ده به دغه لبیک ویل خو چې نیم ته به یې رسولی نه و راپرېبوت او بېهوشه به شو د یرې نه نو چا ورته ویل چې ولې ځینو پوره وی هسې نه چې الله پاک وفرمایي چې لا لبیک ستا لبیک ما ته منظور نه دی وی د دې د وجې نه یریږم ای د صحابي زوی زین العابدین الرضی دی مدینې مبارکې په حدودو کې ګس طرف ته هلته یې کور اوس هم شته دی عتیق علاقه ده د هغې نه ګیر چاپېر جال تاو شوی دی پټ میدان دی نبی علیہ السلام فرمایي وی دا د جنت ټوټه ده نو عرب په هغې کې کور هم نه جوړوي د هغې نه باقاعده جال تاو کړی مګه خټه مګه وخت نه چې کومه د نبي علیه السلام په وخت کې وه مغسې اوس هم پرته ده او د هغې نه شاته
د زین العابدین رضی الله تعالی عنہ کور دی کله چې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شو نو بیا یزید دا دلته واپس په ډېر امن سره راولېږل بعضې خلک وایي دا د علي رضی الله تعالی عنہ کور دی دروغ وایي دا د زین العابدین رضی الله تعالی عنہ کور دی او اوس هم موجود دی جال ته تاو دی نو جړل بېهوشه بشه په ټول حج کې لیکن چې لبیک به ویل بېهوشه کېده دومره د الله نه یره او بریده رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی په حج کې 1 روپۍ خرچه کول 1 روپۍ په حج کې 1 روپۍ خرچه کول نبی علیہ السلام فرمای وی گویا دا داسې دی چې دا 1 روپۍ د خرچه کړه دا ولا الله په لس چند په 9 چند اضافه کوي دا 1 روپۍ نه ده دا 100 روپۍ چې دا 900 روپۍ دومره الله پاک اجر ورکوي انسان ته اوس ته سوچ وکړه زما اوستا 80 روپۍ او د عربو 1 ریال نو ته دا مه وایه چې ما 1 ریال خرچه کړه اگر که په ځان دې خوړلی یا دې په ملګري خوړلی نو ته 80 نو 9 کې ضرب ورکړه 900 کې ضرب ورکړه ته به 1 ریال نه حسابې زما اوستا 1 روپۍ 80 روپۍ حسابي دومره اجر الله په حج کې ښودی خو افسوس دا چې موږ مسلمانان ماشاءالله نیکان خلک خو ډېر دي حج ته ځي او داخلې کوي اوس چې په چا حج فرض وي ټول ما ټول مه کوه نن موږ یو حدیث وویلو سهار ابو هریره رضی تعالی عنه ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام من اراد الحج فليتعجل کچا چې د حج اراده وي جلدی دی وکړي ولی نبی علیہ السلام فرمایي زکا قد یمرض یقینا چې هسې نه چې دا بیمار شي نو د بیمارۍ د وجې نه به دا بیا حج نشي کولی یا دا چې دنه به سروک شي د هغې د وجې نه به حج بیا پاتې شي نه شي به کولی دا د دنیا ضروریات دي یو شی به د نرو کې بچی الله دې ونه کړي یا د بل شی ګاډی به دې پساوي د مال ګاډی روک شو یو په هغې پسې منډې او بیا نبي علیه السلام فرمایي چې یا به داسې وي چې ضروري کار به دې پیښ شي یو کار به دې ضرورت پیښ شي بیا به د هغې د وجې نه تا نه حج پاتې شي اوس دا ورځې د داخلو شروع دي دا یو څو ورځې دي بیا ختمېږي نو د چا باندې چې حج فرض وي پکار دا دی چې هغه داخله وي د حج یوازې دغه اجر نه چې دا کوم ما بیان دومره اجرونه دي نبي علیه السلام فرمایي چې الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج مبرور بدل نشته مګر جنت دی الله پاک دې موږ تاسو ټول مسلمانان بوزي والله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله که ژوند وو آینده جمعه به بیا بیان کوو